اوس یې خوان وکړه پاکستان خلک یې په مهنګایي کړي دي او د مهنګایي شاته اوس یو غاټه لوبه سټارټه ده ملګرو. دا ویډیو د کتلو نه مخکې دومره شیر کړه چې هر پښتون ته ورسیږي او هر پاکستاني سړي ته ورسیږي چې خلک په دې باندې پوه شي چې خلک یې مهنګایي کړي شاته بله لوبه روانه ده. ملګرو په پښتنو په ملکونو چې څومره جنګونه راغلي او څومره جنګونه تیر شوي د دې نه را روان یو جنګ بل را روان دی خو د دې نه به دا تیر شوو به بسې خلک وبخي. 15 ملکونو په دې علاقه جنګ را روان دی. امریکا ده، روس دی، چاینا ده، افغانستان دی او پاکستان دی. د دې 15 ملکونو یوه مسله باندې ګړپ راځي او دا ایریا چې کومه ده دا پښتنو دا ایریا ټوله به پکې دا ډایسېږي. منظور پښتون صاحب وایي دا د اسلام جنګ نه دی دا د ډالرو جنګ دی. اوس هم پې پوهېږم چې دا څنګه د ډالرو جنګ دی. ملګرو تاسو ته اوس معلومه چې چاینا د افغانستان سره معاهدې کړي دي تقریبا 380 میلیون ډالر روپۍ به دا به هر کال په افغانستان کې چاینا خرچه کوي او دلته ورسره د ډېرو مودې کالونو معاهده شوې ده 25 کالو پورې ډک پک ورسره په افغانستان کې به دغه روپۍ په دلته لګي. افغانستان کې ډیزل را روان دی او ډیزل دنیا شی ډیزل دی او دغه ډیزل چې کوم دی نو دا به د افغانستان هر ضرورت پوره کوي. د افغانستان 4 کروڑ آبادی ده د دغه ضرورتونه هم د پوره کېږي او د دې نه علاوه به دا به بار ملکونو ته به ځي. افغانستان ته اوس ډېره غټه منافع را روانه ده د چاینا په سر کې. دلته اوس امریکا والا خپې اړی راړی چې یاره چې چاینا افغانستان ته رادننه نه شي او افغانستان ته هم پیدا ونه شي ورسره چاینا ته هم پیدا ونه شي. نو دلته اوس امریکا دلته د دهشتګرد پیدا کوي را پیدا کوي او ډالر یې رالیږي لوبه اوس بدلوي. دلته روس او چاینا امریکا ته وایي چې موږ په افغانستان کې خرچه کوو خو که تا اړي موړي او یا څه زموږ اخوا دېخوا وکړه نو ګوره موږ درته دواړه ملکونه یو ځای کېږو خو خرابه ودي. یوه خبره شوله. دویمه خبردار چې دلته د پاکستان کله ویاره وایي د ټي ټي پي سره مذاکرات کوو کله ویاره د افغانستان نه طالبان راوړي دهشتګرد راوړي کله څه وایي او کله څه وایي او کله په ډیورنډ په لاین باندې کله لانجۍ کله څه کله یو غوبل کله بل غوبل جوړي. نو دا ورته اوس دغه لوبه جوړېږي. چاینا والا چې اوسه پورې د پاکستان ته کوم جازونه ورکړي دي دا یې ورته ویلي چې دا به ته موږ د کومو ملکونو سه ورانیو نو سم یو هغه سره باندې هغې خلاف به نه جنګي. امریکا چې کوم اپسوله جاز پاکستان ته ورکړي دا یې ورته هم ویلي دي چې دا به تر انډیا خلاف به نه جنګي. نو کوم دا 17 ټنډر چې کله چاینا پاکستان ته ورکړلی دی نو دا به د افغانستان یو ذات له خلاف به نه جنګوي. ټیک شو. او هر ملک دا کوشش کوي چې زما کومه ټکنالوژي چې دا بل ملک ته ونه وځي. اوس په دې ټیم کې پاکستان چې کوم دی نو دا یو غټ امتحان کې پروت دی. اوس به پاکستان یا به چاینا اخلي او افغانستان به اخلي یا به صرف امریکا به اخلي. که چېرته پاکستان امریکا واخیسته نو د پاکستان به په دنیا کې یو واحد داسې ملک پاتې شي چې دا به یوازې پاتې شي د ده به ملګری بیا څوک نه. نو پاکستان لا د پاکستان ادارو له د امریکا مرګستیا نه ده پکار د چاینا مرګستیا پکار د روس مرګستیا له پکار ده او ورسره د افغانستان مرګستیا پکار. او یو مسلمان به وي د یوې سورې نه 2 ځل ټک به نه خوري. یوې سورې نه به 2 ځل ټک نه خوري. موږ له انډیا او امریکا والا دنیا شی ټکونه راکړي په دنیا حالاتو کې راکړي که اوس د هغې بحث کوم بل ویډیو پې جوړېږي. که چېرته پاکستان والا د امریکا ډالرو تړک کې خوږ او امریکا سره لېړ دین سیده کو نو چاینا به ترې هم هلته خپې وباسي دلته به ترې روس هم خپې وباسي دې طرف ته به ترې افغانستان هم خوش 3 ملکونه به دغه والا د دې کم مرګستیا چې کوي او امریکا والا دا په هر وخت کې پرېښودی شي. که نور چاته دې پرېښودی شي که نه شي 2 ملکونو ته تا ډېر زر پرېږدي. یو انډیا ته دې ډېر زر پرېږدي یو د اسرائیلو ته ډېر زر پرېږدي. په دې 2 حالت کې پاکستان امریکا هېڅوک نه سپورټ کوي. نو الله دې خیر لري ملګرو ویډیو شیر کوي دومره شیر کوي چې انتهایي شیر کوي. پاکستان کې خلک یې په وړو او په پیازو کلی دی په مهنګایي کلی دی خو لوبه شاته مکمل بدله ده. الله دې خیر لري که دا جنګ راغلی نو دا به راټوله د پښتنو ایریا به ړزېږي. د امریکا نه هم دغه به راځي او د افغانستان د طرف نه چې کومه وسله به راځي د چاینا نه به راځي او دا پښتانه به ټول ډزېږي. نو ملګرو ویډیو شیر کوي دومره شیر کوي د خپل هر ځوان ته چې دا ویډیو ورسېږي ځان دپاره نه ټول پښتنو دپاره دا ویډیو شیر کوي. زما پکې څه لالچ او زما پکې څه پیدا نشته خو تاسو پې اګاه کوم او تاسو خبرو او بله خبره داره چې د خپلو د زندګۍ او خپل امن دپاره بلکل چمتو ورلېږي. موږ نور د بارایي جنګونه چې دي په خپله خاوره نه غواړو. افغانستان چې ښایي موږ ورڅخه ښایي موږ ورڅخه خوشحاله یو. چاینا دې هلته انویسټمنټ وکړي زموږ سره دې وکړي زموږ سره دا د دنیا شی کوي د افغانستان سره اوس کې زموږ سره څو کاله وشوله چې کوي. ټیک ده
خو خبر داسې چې امریکا چې کوم ده دا مسلمان ملک یو ځای کې خوشحاله او روغ نه و. نو ملګرو ویډیو مخې ته لازم شیر